بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د اعراب القرآن یعنی د آسان ترکیب څلورم نمبر سبق ته د سورة الفاتحه آسان ترکیب شروع دی. نن به ان شاء الله موږ د سورة فاتحه آیت نمبر 4 آسان ترکیب کوو. ما تاسو ته ویلو د سورتونو ترکیب طریقه مې درته ښودلې ده. نن به ان شاء الله موږ د دې نه مخکې موږ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې ځای پورې ترکیب کړو. نن به ان شاء الله موږ د ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې ترکیب کوو. دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې ځای پورې یو خبره پوره شوه. ټیک شو جی. او اوس چې ایاک نعبد و ایاک نستعین د یو آیات کې دویمه خبره ده. الحمدلله رب العالمین یوم الدین مالک یوم الدین پورې دا صرف د الله جل جلاله. الله پاک فرمایي چې د سوره فاتحه زما او زما د بنده په منځ کې نیمه تقسیم ده. نو د الحمدلله رب العالمین نه واخله تر د مالک یوم الدین پورې دا صرف د الله پاک حمد و ثنا او تعریفونه وپکې. بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي چې هذا بیني وبین عبدی نصفین چې دا آیات زما او زما د بنده په مینس کې نیم تقسیم دی. ٹھیک شو. نو ایاک نعبد دا د الله پاک په باره کې موږ وایو چې موږ د الله پاک عبادت کوو. یا الله موږ صرف ستا عبادت کوو. و ایاک نستعین نو دا یو حصہ چې دا د الله پاک دا. او ایاک نستعین دا د بنده لپاره چې الله پاک د بنده چې دا د الله پاک نه تاسو کوي چې الله مونږ صرف ستانه مدد غواړو، د بل چا نه مدد نه غواړو، صرف ستانه مدد غواړو، ستا عبادت کو او ستانه مدد غواړو. نو دا بل یو حصہ ده. بیا اهدنا الصراط المستقیم نو ول دوارین پورې بل حصہ ده. نو دا موږ څنګه داسې په بل حصو کې تقسیم کړل. نو ایاک چې ده کنه ایاک دا بل لفظ دی، نعبد بل دی، دا واو عاطفه بل دی، ایاک بیا بل دی او نستعين بیا بل دی. نو ایاک چې دته موږ مفعول مقدم وایو. مفعول به مقدم وایو. یعنی دا د خپل فعل نه مقدم شوی دی او دا مفعول به همیشه د فعل نه وروسته وي. دا ایاک نعبد چې کنه دا په اصل کې دی نعبدک. نو دا نعبد فعل فاعل دی او دا کا ضمیر متصل ولا مفعول به کا. دا کا ولا مفعول به کا. نو نعبد فعل فاعل دی فعل او په دې کې نحن ضمیر فاعل دی. نو دا نعبد فعل فاعل شو او دا کاف ضمیر ولا مفعول به شو. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. خو یاد وساتئ کله چې نعبد کوي کنه نو په دې کې به تاکید نه زور بنئ. د دې مطلب بیا داسې راځي نعبدک معنا موږ عبادت کوو. کا ستا الله پاک ته موږ وایو نعبدک یا الله موږ ستا عبادت هم کوو او کله پکې د بل چا عبادت هم کوو. نعوذ بالله داسې بیا راځي. خو چې کله ته دا مفعول راواخلي کنه او د دې فعل نه مخکې ولګي نو داسې به بیا راځي داسې. نو دا کاف منصوب ځان له نشي راتلی، دا همیشه متصل راځي. نو موږ ورله صرف دا ایا راواغستو، ایا صرف د لفظ د پاره. دا ایا صرف لفظ دی، د معنا پکې نه وي او د کاف معنا بیا موږ کوو چې صرف او صرف ستا نعبدو موږ عبادت کوو، د بل چا نه کوو، صرف او صرف ستا عبادت کوو. نو دې لپاره دا کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به چې دی کنه دا مفعول به دا د فعل نه د تاکید د لپاره مخکې کړی دی. ښه صحیح شو دي. نو موږ به ځکه دا وایو چې یاره ایاک مفعول به مقدم معنا د مخکې شوی دی، مخکې د فعل نه مخکې. ٹھیک شو. ایاک مفعول به مقدم، نعبد فعل مضارع، صيغه جمع متکلم، اعبد معنا دا زه عبادت کوم او نعبد معنا دا مونږ عبادت کوو. ٹھیک شو. نو نعبد دا جمع صيغه استعمال شوی د متکلم، صيغه جمع متکلم. په دې کې نحن ضمیر فاعل دی. نحن ضمیر
پکې فاعل شو. نو دا نعبد فعل مضارع صيغه جمع متکلم، نعبد فعل او نحن ضمیر پکې فاعل. دا نعبد فعل د خپل نحن ضمیر فاعل او د مفعول به مقدم سره، فعل د خپل نحن ضمیر فاعل او د مفعول به مقدم سره جمله فعلیه، جمله فعلیه، جمله فعلیه خبریه معطوف علیه. څه شوه؟ معطوف علیه شوه، ځکه چې دلته پکې حرف عطف ته، حرف عطف ته پکې ټیک شوه. نو دا موږ به دې ته ولیکو حرف عطف، حرف عطف. او دا ایاک نه دا دوباره څنګه چې هغه ایاک دا کاف مفعول به مقدم شو کنه، نو بیا موږ دا ایاک مفعول به مقدم راولو، مفعول به مقدم. دا ایاک مفعول به مقدم د دې فعل د پاره او دا ایاک مفعول به د نستعين فعل د پاره دی. ها ٹھیک شو دي؟ نو ایاک مفعول به مقدم او نستعين فعل مضارع، فعل مضارع صيغه وما غشان صيغه جمع متكلم ده، جمع متكلم او پدې کې نحن ضمیر فاعل دی، نحن ضمیر فاعل. ٹھیک شو؟ دا نستعين په اصل کې څنګه وي؟ نو د تفسیر په کلاس کې ما تاسو ته ښودلی چې دا نستعين اصل کې نستعين، استعان يستعين، دا استعانت معنا مدد طلب کول، د چانه مدد غوښتل. نو نستعين فعل مضارع صيغه جمع متکلم او نحن ضمیر پکې، نحن ضمیر پدې کې فاعل شو، نحن ضمیر فاعل شو. نو دا نحن دا نستعين فعل د خپل نحن ضمیر فاعل، دا نستعين فعل د خپل نحن ضمیر فاعل، نستعين فعل د خپل نحن ضمیر فاعل او د دې مفعول مقدم، د دې مفعول مقدم سره جمله فعلیه، جمله فعلیه خبریه معطوف شو، معطوف، معطوف دا څه شو؟ معطوف شو. نو دا معطوف علیه د خپل معطوف سره، د خپل معطوف سره دا جمله معطوفه شوه. څه شو دي؟ جمله معطوفه، دا جمله معطوفه شوه. ها دا و حرف عطف پکې په مینس کې اسی وی، دا صرف دا جمله او دا جمله یو بل سره ملاولو د پاره دا و وی، دا حرف عطف دو جملې د یو بل سره ملاوي او نور دا په ترکیب کې څه نه راځي. ها دا صرف ځان له بس حرف عطف ورته مونږ ولیکو، وایو چې د دې حرف عطف نه مخکې حصہ چې دا معطوف علیه وي او دا وروستۍ حصہ معطوف وي، نو دا معطوف او معطوف علیه بیا جمله معطوفه شي، دا جمله معطوفه شي. ٹھیک شو؟ بس دا هم دومره د دې ترکیب دی. ایاک مفعول به مقدم، نعبد فعل مضارع صيغه جمع متکلم، نحن ضمیر پکې فاعل دی. نو نعبد فعل مضارع صيغه جمع متکلم د خپل نحن ضمیر فاعل او مفعول به، ایاک مفعول به مقدم سره جمله فعلیه خبریه معطوف علیه شو، جمله فعلیه خبریه معطوف علیه شو، ځکه چې په کمنټس کې پکې حرف عطف ته و حرف عطف شو. بیا ایاک مفعول به مقدم، نستعين، نستعين فعل مضارع صيغه جمع متکلم، نحن ضمیر پکې فاعل شو. نو نستعين فعل د خپل نحن ضمیر فاعل او مفعول به مقدم سره جمله فعلیه خبریه معطوف شو، ځکه معطوف علیه همیشه معطوف غواړي، معطوف علیه څه غواړي؟ معطوف غواړي. او موصوف صفت غواړي، مضاف مضاف الیه غواړي، اسم اشاره مشار الیه غواړي. ٹھیک شو دي؟ نو دا څه خبره وکړه داسې دي چې معطوف علیه چې دا معطوف غواړي، نو معطوف علیه د خپل معطوف سره جمله معطوفه شوله، جمله معطوفه شوله. امید دی تاسو په دې باندې پوه شئ. د دې ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او په کاپیانو کې ولیکئ. دوباره دا درس وره ان شاء الله تاسو په دې درس باندې ډېر ښه پوهیږئ. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.